بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو. د نن په دې مختصره وینا کې تاسو ته هرکلی وایو. د دې وینا مقصد مور او پلار او په خصوصي توګه میندو ته د بړو د خصماني او د صحت په حواله بنیادی معلومات ورکول دي. په دې کې به موږ تاسو ته په 15 بنیادی څیزونو خبرې کوو. لومړنی دا چې د نوي پیدا شوي ماشوم خصمانه او خوراک. دویم دا چې د شپږو میاشتو د ماشومانو د سیوایي خوراک او خصمانه. درېمه دا چې د ماشوم معاینه او خصمانه. څلورم دا چې د اهمو مرضونو نه د بچ کېدو د ټیکو کورس. او پنځم دا چې د بیمارو نه د بچ کېدلو او د صفایي خیال. قدرمنو دا ډیره ضروری ده چې ماشوم ته د پیدایش د 1 غنټې دننه د مور پی ورکړی شي. د مور د پیو نه علاوه دی ماشوم لا نور هیڅ هم ورنکړی شي، که ګبین وي، که بوټي وي یا کابو وغیره. او تر شپږو میاشتو دی د مور د پیو نه سیوا بچی لا نور هیڅ هم نه ورکړی شي، تر دې چې اوبه ورله هم مه ورکوئ. تر شپږو میاشتو چې صرف د مور پی ورکول یقیني شي، نو هر کال به په لکونو ماشومان د مرګ کومې ته نه ځي. قدرمنو د پیدایش نه پس اولنۍ 3-4 ورځې د مور پی ټینګ او زیړ وي، او دا اولنی پی د ماشوم دپاره ډیر ښه وي. دا پی اصل کې د ماشوم دپاره د حفاظتي دوايي په شان وي او ماشوم د بیمارو نه بچ کوي. یاد ساتئ، ماشوم له تر شپږو میاشتو صرف او صرف د مور پی ورکوي، بلکې اوبه ورله هم مه ورکوئ، ځکه چې د مور پی یو بهترین او مکمل خوراک دی. په دې کې د ماشوم د ضرورت هر څه وي کوم چې د ماشوم د ژوند اولنۍ 2 میاشتو کې پکار وي. او د مور پی ماشوم د ډیرو بیمارو او د الرجی نه بچ ساتي. د بوتل په استعمال ماشوم ته دست لګیدی شي او د ماشوم خېټه ورسره پړسېدی شي او خرابېدی هم شي. د دې نه علاوه ماشوم لا د څاروو پی هم نه وي ښه. راځئ چې اوس غلط او ټیک خیالاتو جایزه واخلو. عموما دا ګڼل کېږي چې اولنی پی د ماشوم دپاره نه وي پوره، نو دا خبره بالکل غلطه ده. حقیقت کې دغه پی د ماشوم د ضرورت هومره وي. یو بل خیال دا دی چې اولنی پی زهرجن وي، نو ضایع کول پکار دي. دا هم غلطه ده، ځکه چې دغه پی د ماشوم د مدافعتي قوت دپاره یو قدرتي غذا ده کوم چې ماشومان د بیمارو نه ساتي. د 3 خبرو خیال ساتل پکار دی. ماشوم له د پیدا کېدو سره سم په وړومبنۍ غنټه کې د مور پی ورکول، د ډبي او د مور پیو نه علاوه نور پی نه ورکول. اولنۍ 6 میاشتې ماشوم له صرف او صرف د مور پی ورکول. قدرمنو اوس به موږ تاسو ته دا هم وایو چې ماشوم له د 6 میاشتو په عمر کې نور څه خوراکونه ورکول پکار دي. د نور خوراک مطلب دا چې د مور د پیو سره سره ماشوم له نو څه ورکول ښه دي. هغې کې دلیه، ګبین، کھیر، نرمه کیله او نور داسې نرم خوراکونه چې په کاشوغه کې ټینګیږي شامل دي. یاد ساتئ، ماشوم ته تر 6 میاشتو پورې د مور د پیو نه علاوه د هیڅ خوراک ضرورت نه وي. او دا هم یاد ساتئ چې د 6 میاشتو نه مخکې ورته سیوایي خوراک مه شروع کوئ. د 6 میاشتو نه ورله نور خوراک ورکولی شئ، ځکه چې ماشوم بیا د مور په پیو سم نه مړیږي او د نه مړېدو په وجه ماشوم د خوراک کمی سره مخ کیږي. یاد ساتئ، د 6 او 8 میاشتو منځ کې ماشوم له 2-3 ځله سیوایي خوراک ورکول. د 9 میاشتو نه تر 2 کالو عمر ماشوم له 3-4 ځله سیوایي خوراک ورکول ضروری وي. ماشوم له مختلف خوراکونه لکه وریجې، د غنمو او جوارو روډۍ، پنیر، آلو، چرګ، اګۍ، کیلا، کوچ، ګبین او نور خواږه څیزونه ورکول پکار دي. اوس به دا هم ووایو چې د لویېدو سره سره ماشوم له نور څومره خوراک ورکول پکار وي. که د ماشوم عمر د 6 نه د 8 میاشتو وي،
نو ټینګه دلیه ورله ورکول پکار وي. دا ورله 2-3 ځله ورکول پکار وي. شروع کې ورله دلیه یا بل نرم خوراک 2-3 قاشوغې ورکول پکار وي او رو به ورته دا خوراک سیوا کوي او د یوې نیمې پیالې پورې ورله بیا ورکوي. د 9 نه تر 11 میاشتو ورله هغه خوراک ورکوي چې ماشوم لاس کې نیولی شي. په دې کې دلیه، نرمې وریجې یا کچړې، خټکې دلي الوګان، نیمه شیدلي اګۍ او کیله وغیره شامله ده. دا ورله په ورځ کې 3-4 ځله یا چې کله وږې وي ورکوئ. د 12 نه تر 23 میاشتو ورله کورنۍ خوراک ورکولی شئ. د هغې مثال مونږه وړاندې بیان کړی دی. قدرمنو اوس به د 2 څیزونو په یو ځای پخلی ښایو. د 2 څیزونو یو ځای پخلی مثال کچړی دی چې پکې دال او وریجې یو ځای پخولی شي. د مختلفو څیزونو یو ځای پخلی د ماشوم د خوراک ضرورت پوره کوي او د هغې په خصمانه کې ښه کردار لوبوي. د 3 څیزونو یو ځای پخلی مثال حلوا او کھیر دی. په دې خبره ځان پوهه کول ډیر ضروری دي چې د 2 کالو پورې ماشوم له د مور پی ورکول ضروری دي. اوس به موږ تاسو ته د ماشوم د خصمانې او د صحت په حواله خبرې کوو. یاد ساتئ د ماشوم د صحت او خصمانې معلومولو دپاره د هغوی هره میاشت د بدن معاینه کول پکار دي. د 2 کالو پورې د ماشوم د عمر سره سره په خصمانه کې واضح بدلون راځي. لکه هره میاشت وزن سیوا کېدل، د عمر سره سټ اوچتېدل، په ډډه وړېدل، کېناستل یا د سسیس په مدد ودرېدل او قدم اخیستل وغیره. د عمر سره د مور د پیو سره سم نور خوراک کې زیاتوالی، د ماشوم چستی او په आवाज متوجه کېدل، د لوبو سامان یا نورو رنگینو څیزونو ته مایل کېدل. د خصمانۍ سره د بدلون نه راتلو مطلب دا دی چې ماشوم د غذایي کمی ښکار شوی دی. په ماشومانو کې د خوراک د کمی 3 بنیادي نښې دي. د عمر په لحاظ کم وزن، د عمر په لحاظ د قد کمی، شدید غذایی کمی یعنی وچ بدن. د ماشوم د صحت د خصمانۍ معلومولو دپاره دی د پیدایش نه تر 6 میاشتو د ماشوم هره میاشت په باقاعدګۍ سره وزن وکړی شي او د 6 نه تر 24 میاشتو دی د ماشوم خصمانه په مویک ټیپ وکړی شي. په دې سلسله کې د لیډي هیلث ورکرز نږدې مرکز صحت یا نږدې صدای امن مرکز ته تللی شئ. اوس به مونږ ماشومانو ته د حفاظتي ټیکو او د هغې په اهمیت او فایدو خبرې کوو. ماشوم ته د پیدایش نه تر 1 کال پورې د 9 مختلفو بیمارونو د بچ کېدو او د معذوره کېدو نه د بچ کېدو حفاظتي ټیکې لګوي. د حفاظتي ټیکو مقصد ماشوم د 9 مختلفو بیمارونو محفوظه کول دي. د کومې شره چې په پاکستان کې زیاته ده او د دغه بیمارونو یا ماشوم مري یا معذوره کیږي. په دغه بیمارو کې تور ټوخی، ګوزن، زیړې، سټماتی تبه، نمونیا، خنډ، د ماشومانو ټي بي او شرې شامل دي. حفاظتي ټیکې په ماشوم کې د دغه بیمارو خلاف طاقت پیدا کوي. تاسو له د دې خطرناکو بیمارونو د بچ کېدو ټیکې خپلو بچو ته وهل پکار دي. د ماشوم د پیدا کېدو سره ورته BCG ټیکه لګوئ. د دې نه پس تر 9 میاشتو نورې 4 ځله یعنی 8، 10، 12 او 14 هفتې په عمر کې ورته د دغه خطرناک بیمارونو د بچ کېدو ټیکې لګولې شي. د شری حفاظتي ټیکه په 9 او 15 میاشت کې ماشوم ته لګولې کیږي. تاسو خپل ماشومانو ته دا ټیکې د سرکاري ټیم، نږدې مرکز صحت یا د نږدې صدای امن مرکز نه لګولې شي. دا یاد ساتئ چې ماشوم ته اولنۍ ټیکې لګولو سره د حفاظتي ټیکو کارت ضرور راواخلئ. د دغه کارت په مدد به تاسو ماشوم ته د تاریخونو په مطابق ټیکې لګولی شئ. قدرمنو، اوس به موږ د ماشومانو د صحت
او د صفایي په هکله خبرې کوو. د ماشومانو د بیمارو د صفایي سره نیغ په نیغه تعلق دی. نو پکار دا ده چې د ماشومانو د صفایي مثلا د غټو بولو نه پس د لمبولو او د صفایي خاص خیال وساتئ. د دې نه علاوه چې ماشوم په کوم ماحول کې پاتې کیږي، یعنی د ماشوم بستره، کمره او د کور د صفایي خاص خیال ساتل پکار دي. ماشوم د بیمارو نه د بچ کولو دپاره د صفایي د اصولونو نه ځان خبرول پکار دي. کور صفا ساتئ، خزله داسې مه پرېږدئ، لیټرین صفا ساتئ، د خوراک څیزونه پټوئ او د مچانو نه بچ ساتئ. د څښلو اوبه هم صفا استعمالوئ او همیشه یې پټې ساتئ. د ماشوم صفایي د موسم په مناسبت ماشوم لمبوئ. په اوړي کې روزانه او په ژمي کې په هفته کې کم از کم 2 ځله ماشوم لمبول پکار دی. ماشوم ته روزانه جامې بدلوئ. د ماشوم جانګې صفا وینځئ او نور ته غوړوئ. د بولو نه پس ماشوم په اوبو ووینځئ او خپل لاس په صابون او په اوبو وینځئ. کوم ماشومان چې ګرځي نو د خوراک نه مخکې او د بولو نه پس ورله لاس په صابون وینځئ. هر هفته ورله نوکونه واړه کوئ او د ماشوم خیال ساتونکي د هم خپل نوکونه واړه ساتي. هفته کې کم از کم 2 ځله لامبئ او جامې پاکې ساتئ. یاد ساتئ د ډوډۍ خوړلو نه مخکې، ماشوم له خوراک ورکولو نه مخکې، د لیټرین د استعمال نه وروستو، د ماشوم د وینځلو نه وروستو، د خځلې غورځولو او صفایي نه وروستو، د بیمار یا د زخمی سره د لاس ملا وهلو نه وروستو او د یخنۍ وهلو په وخت کې خپل لاس په صابون او په اوبو سره وینځل ډیر ضروری دي. ګرانو قدرمنو، د خپلو ماشومانو د خصمانۍ او د مفت د بدن د معاینې سره سره د حفاظتي ټیکو د لګولو دپاره نږدې صدای امن مرکز سره رابطه وکړئ. مننه.